الله الرحمن الرحیم منیت المصلی پښتو سبق نمبر 4 دی منځ په باره کې حدیثونه ذکر شو. مخته څلورم نمبر کې موږ دی منځ په باره کې اجماع امت نه خبره خایسته د اجماع امت دی په باره کې څه ده. و اما اجماع الامه او دی امت اتفاق فلأن الامه قد اجتمعت چې ټول امت جمع شوه ده. علما خورګیاسي مراد وي هم خالد شینه خبر دي په دې باندې متفق دي جمع دي من لدن عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام زمانه نه الى یومنا هذا تر نن ورځې پورې په دې جمع دي په چې شي باندې علی فرضیت الصلات منس فرض دی من غیر نکیر منکر بغیر دی انکار کون کی نا ایچو گور کی انکار کون کا نشتا نکیر منکر یخیو خبر ده ولا رد راد او نپکی چوگ رد کون کشتا چی دا خبر رد کی ولا منازعت منازع او نه دا چیڑ کون کی چیڑل پکشتا جگڑی کون کی بحث کون کی جګړه پکشته نه څوک دي چې جګړه کوي نه بحث کوي نه چیړچاړ کوي. وکانه ذلک اجماع نه د به شوله اجماع شوله. و اجماع الامه حجه من اقوى الحجج او د امت اجماع چې دا دی قوي دی مضبوط دلیلونو نه یو دلیل ده. اسلام کې څلور دلیلونه دي کنه دریم نمبر پکې هم دا ده بعد نص الآیات والخبر دا کوم ټیم نه بعد دلیل ده اول قرآن دلیل ده بیا حدیث ده دریم نمبر اجماع ده. نو ورسته دی قرآن نه او دی حدیث نه خبر منه حدیث لقوله علیه الصلاة والسلام اجماع ولی دلیل دی پیغمبر فرمایی لا یجتمع امتی علی الضلاله لا تجتمع لفظم ویلشي ګریمر مطابق چې زما امت په گمراهی بنی نه جمع کیږي. چالو دوا کسان دروغجن شو درې شو پنځه شو سل شو زر شو نه اخر ټول امت خو درویغ بنی نشي جمع کیدل. خدای نه خود سره غلی نه ده څه نه څه پکې صادق خلق خو به هم رښتونی خلق ټول دی خانه شي کیدلای. فإن اجتمعت امتی علی الضلاله که زما امت په گمراهی جمع شي فانا بریء منهم زد اغونه بیزار یم ناراض یم خفه یم تی وهم بریئون منی اغو زمانه به شدی جدا او بیزار دی ما سره دی بیزان کنیکټډ مشمری بس لاړم ملا بیا دیزی پری خبر وکړه کنه د دې اجماع حضرت مصنف رحمت الله علیه متشی وکړو وضاحت وکړو. دیزی نه خبره خای سره مختصرا چلو دومره خمه ته پوی کی کنه خو دنیا کې هر شی څه شرایط لري ارکان لري واجب او سنن لري هر شی د پر خپل رکن وي سمدا خبره لګه خای. ثم علم بخپویشه بان للصلاه شرائط د منځ خپل شرطونه تی قبل هدا منځنه مخکې چې هغه به ته بر وخت وکي هغه نه بعد منځ کیږي. و فرائض د منځ خپل فرضونه دي و ارکانن د منځ خپل رکنونه دي رکن نه تویل شي. و واجبات د منځ خپل واجب دي هر شي خپل ضرورت لري کنه خپل واجب لري. و سنن نو دي د پر سنت طریقې دي و آداب دي د پر آداب دي و کراهیتن یو مکروهات نه ال شي دي کی زنه شین مکروه دی اب نه کوي و مناهی زنه پکې من دی غنه بزان ساتي نو بدی طریقې سره به مونږ پورا کرا شو. دي زینه مصنف رحمت الله علیه مت شارټ خبره کنه شرایط دي دا وتخایم او زه مختبه ټول شرایط خایبه فرایض خایبه ارکان به واجبات به سنن آداب کرا مکروهات مناهی د شی ترتیب سره بخای.